द उमर इब्न अल-खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु सीरत मंगा शुरू कयो। मक्की जुमा के द कादिसिया द मारिके मुतालिक बाज़ उन्वानात ज़िक्र शव्यू और ख़ास कर पागी की द सहाबा किराम क़ुरबानी काग़ नारीन दी और काग़ ज़नान दी दागी और सो नमूने मुंग पेश करे। खंसा रदियल्लाहु ताला अन्हा दागी द शुजात खबरे और ब्या सलोर ज़ामन द अल्लाह पलारा की क़ुरबानी कोल दाद कादिसिये द जंग द मारिके यो अहम पहलुआ। नारिनौ का जनानौ टोलो खपले क़ुरबाने वर्कड़े। द कादिसिया प जंग के यो मशहूर बल यो ताबियू या सहाबियू तुलैहा इब्न अल-खुवैलिद दाहग सड़ों चे फितना द इर्तिदाद के द मुसैलिमतुल कज़्ज़ाब दाई द खबरों ना दाई द दसीसों न दे मुतासिर शो दे योज़ल मुर्तद शो पसीरत द अबू बकर की द तारीख़ मंगलुस से हो अल्लाह ताला दलबिया तौफीक द ईमान वर्कड़े और दे ब्या दागी नबाद देर सही मुसलमान ददन जोड़ो। ददन नामवा तुलैहा इब्न अल-खुवैलिद। अल्लाह तला दद खुलेना दासी अवाजीम कार वागस खपल कौम थे दासी तकरीरों को दासे बयान और दासे मुहाजरे पेश करा चुप कौम की यो इनकलाब पैदा शो। साद इब्न अबी वक़ास रदियल्लाहु तआला अन्हु द बनु असद शुजात दागी बहादुरी चिकले उलिदा तपोस्यो को दा पसवजा दी की दा शुजात पैदा शो दी की दा बहादुरी द सो पोजराला चावर तई ची तुलैहा बनु असद कबीले ता तकरीर करे दे तकरीर पागी दा से असर करे बनु असद सके बनु असद सरा बनु तमीमम द साद इब्न अबी वक़ास पमल गर्तिया के दे द्वाणों खानदानों दे द्वाणों कबाइलों द कादिसिया प जंग की 1500 शुहदा वर्कड़ल 1500 कसान द दीन शहीदान शो। बनु तमीम अमरा गए
نورو قبائلو چې د دې دا بهادرۍ ولیدې، د دې کارنامو د دې شجاعت ولیدل، نور قبائل هم را پاسېدل. عاشس ابن قیس د بنو کندن را پاسېد، آغیم خپل قوم ته تقریر کو چې آیا تاسو بنو اسد ته نه ګورئ؟ د بنو اسد کارنامو ته نه ګورئ؟ دای شجاعت او بهادرۍ ته نه ګورئ؟ دی کم غیرت را روچت شوخا. مختلف قبائل زکہو صحابہ اکرام تا سلف صالحین تا قرآن پاک سوی السابقون الی الخیرات، نیکو کارونو تیوڑاندی کی دن کیو دیتا بے نکتن چورے گا پلان کی خان خلا ندے وڑاندے شوے، دا کار خلاورے گا شورو ندے، نہ ہر یو دا کوشش کو، ہر یو دا محنتوں، دا ہر یو دا رزو تمناوا چھ دبل نزوڑان دے شمخ. سابقون الخیرات. عامر ابن شناس را پاسید دخپل قوم تا داسی اشعار ہوئے، جہادی اشعار وردویلے د بہادر و شجاعت نڈک. عامر ابن شناس پخپل قوم کی غیرت راوچت کرلو، تاریخ اگا اشعار ذکر کری. تو صحابہ اکرام جماعت مضبوط شو، اسلامی فوج کی قوت را پیدا شو، مختلف قبیلے ددی پا ملگرتیا کی را پاسے دل. زکال تا جنگم دیر عظیم قوم سر روان دیکھا. دوزیب پا مقام کے یو وڑو کے اسپتال جوڑ کرے شو، چکم مسلمانان بزخمیان شو، ہاں مسلمانان بے عزیب مقام تراوستلے شو. آلتبا زنانا مومنانے صحابیات زنانا آغیم پدی جنگ کی شرکت گڑیو، دا عزیب پا مقام کی دا زخمیانوں پا زخم باندی باغی پٹھے لگولے، داغی دا بیمار پور سے خدمت دا پارا زنانا والارے بیخ. سوچ و فکر مقام دیکھا. دا زخمیانو باندې پٹھے لگول، زخمیانو لوبور کول، داغیل داستوگ نزے جوڑول. ٹک دا دام یو عظیم کارو، خود دا تعجب خبر پدے کے دادا چھ کم یو صحابی کم یو مومن مسلمان چھ بد زخمونو برداشت اونکڑے شو، آغا با شہید شو. دغ زنانا بخپل اولاد پا مدد سر بلارل او آغیل بے پا دیرو مقبرو کی قبرونم کنستل. حالانکہ دا کار دا ناری نو دیکھ، قبرون کنستل دا دیر مشکل کار دیکھ، دا دا ناری نو کار دیکھ. و چونکہ صحابہ اکرام پا جنگ کی مشغولو، جہادونو کی مشغولو، دا قبر کنستنو دا پاراغی وقت نشور کولے، نو دا عظیم کار بزنانو پخپ اللہ سباندے کولو. نارینو سر زنانم اوگا پوگا اولارے بیخا، عظیم صفات والا خلقو خان. ننہو دے اللہ رحمو کی خان زنانو باندے.
دا کاری په خپل ځان باندې واجب ګڼلیو. قبیله بنو نخعان یو زنانه را پاسېده، هغې خپل اولاد ته ترغیب ورکړلو قادسیه کې، او دا یو فرمایي چې او زما بچو څرنګې چې تاسو د یو پلار اولاد یې نو دارنګې د یو مور اولاد هم یې، خو د داسې مور اولاد یې چې ستاسو د مور ستاسو پلار سره خیانت نه دی کړی، ستاسو د مور ستاسو ماما نه دی شرمولی، من تاسو چې پیدا شوي نو ما چرته بدکاري وغیره نه ده کړې، په حلال طریقې باندې پیدا شوي، مامام نه دی رسوا شوی. څرنګه چې بنو اسد او بنو کندا او د خنسا رضی الله تعالی عنها زامنو ډېره عظیمه قرباني پیش کړله، نو تاسو به مو بچو دغسې قربانۍ پیش کوئ. څلور زامن یو، هغه ټولې د جنګ دپاره واستول او د الله په دربار کې لاسونه اوچت کړل چې یا الله زموږ د دې بچو ته حفاظت وکړي. تاریخ دالی کی داسی عظیم جنگ یو کو اللہ تعالی روغ رامٹ را واپس کرل، سلوروان بچی سلامت را واپس شو. بنو نخیر قبیلے نخیر بہادرانہ آرا بے پیش کول، اقوال بے پیش کول، زنانو کو نارینو تقریرونه بے کول. دے دوران کے بلی او سڑے را پاسے داغ نمو قیس ابن مکشوح دم پخپل قوم کی یو عظیم شان تقریر وکړلو، مانوی قوت پیدا کړلو. زما عزتمند ورونو، دا تاریخ چې مونږ او تاسو مطالعه کو نو دا جنگونه د صحابه او د کافرانو په منځ کې دا ساوی جنگونه نه دي شوي، دا ډېر په اصولو باندې په نظام باندې روان وو. دار یو قوم او د خپل هر یو قبیلې بخپل قائد وو، عجیبه خلک وو. قیس ابن مکشوف را پاسے دلو، آ تقریر کو چاہیو العربو لقد من اللہ علیکم بدین الاسلام وعزکم بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم فاصبحتم بنعمته اخوانا انصر اللہ ینصرکم. او عربو، او دا عربو ڈلو، یقیناً اللہ تعالیٰ پتا سبحان احسان کرے دے چی دا دین اسلامی در نصیب کرے دے. ذکر اول وقت کی ہٹول عربو کنا عجم ہو بیاڑی روس تور داخل شوی اسلام کی. اول چی اسلام راغلے عربو تراغلے، اسلام چې منلے دے نو عربو منلے، دعوت و تبلیغ چې کړه دے نو عربو کړه. عجم بیا وروسته د مختلفو ملکونو نه د صحابه کرامو په دعوت او دای په جهاد سره ورننوتي. ځکه وایي ایها العرب ستاسو عزت کړه دے په محمد صلی الله علیه وسلم پر علی گلو باندې، او تاسو داغی پوجا باندې ورونه ورونه وګرځې دي، د اسلام پوجا باندې تاسو ورونه ورونه وګرځې دي. د الله د دین مدد وکړي، الله به تاسو سره مدد وکړي. قیس ابن مکشوف بیان وکړه، د عربو پورې واقعه را یاد شوه.
عربو لا اللہ تعالی دا مقام ورکڑے، دا رتبه ورکڑے، دا مکانت و شرافت ورکڑے دے چھ قرآن پاک اللہ تعالی پا زبان عربیت کی نازل کرے دے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربی زبان کے رالے گلے دے. زکہ محدث البانی رحمہ اللہ آغد عربو پا بارکی وئی لولا العرب منتشر الاسلام وما فهم بالقرآن والسنة. لولا العرب منتشر الاسلام ولولا اللغة العربية ما فهم القرآن والسنة. شیخ البانی وئی کہ دا عرب نوینو دا اسلام بم نوے خورشویخ. دا یاد کیخ کہ دا لغت عربیت خدمات پا دے عالم کے نوے. دا یادو ساتے چھ پا قرآن و سنت باندے بم سوک پویا شوے نویخ. دا زدہ پختو دین ہونے ریخا چھ پختون دی پختون کی دا قرآن تفسیر کیاو، اردوان دی پا اردو کی گئی خواہ دا چاچے سخوا خی خواہ نا. لولا اللغت العربیت ما فهم القرآن و سنة. پا قرآن و سنت باندے و پویا شوے عالم نوے کدا لغت عربی نوے خواہ، کدا عرب و دا خدمات نوے خواہ. حقیقت جی منگو گورو دغی خلقو دا اسلام دا پارا مالی و بدنی دیر قربانے ورکڑی. منگو جی یو جماعت جوڑم کنا اللہ دے رحمو کی لس کالا منکٹ ایخی دا سڑک پسا رکھا. ایخی میں کیوں ایخیم نہیں لس کالا منگ داغی دا پارا دغواو دغوی سرمن سوال کو. آغا سرمن دا قربانے چاہ دا غریب حق دے. منگ دا جماعتو دا مدرسی دا جوڑولو دا پارا لس کالا کٹونو بینریخی دا زمن خدمات دیخوا. دانچ غربا دی پا ودونو کی تازو نگو رے، دا شادی حالونو خرچے نگو رے. اسوک کئی عرب و خدمات بمانی من کو ناخوا ککو لس کالے کی یو جماعت منگ نشو جوڑو لے بیا پائے کی وانی دانی ہو گورا حساب کتاب ہو گورا ہو بیا جدا خبری دیکھا. لولا العرب منتشر الاسلام ولولا اللغة العربية ما فهم القرآن والسنة. بیا شیخ البانی وی جنس العرب خیر من جنس العجم وإن كنت البانیہ. عرب خلق دا عجم و نب جنس کی غردی اگر کہ دا قبیلی پہ لحاظ عرب نیما زکا شیخ البانی دا پاسل کی عرب نوخ. اللہ تعالیٰ غیلے و مقام ورکڑے خواہ. نزکا ما ایک خیس تقریر کے موئی ایوہ العرب خواہ. عربو پسی بلے واقعہ رایا دشو خواہ. دائی سخاوت تا انسان گوری خواہ، دائی قربانے و دائی خرچو صدقاتو تا انسان گوری حیران شخواہ. کم کسان جی دی عمرو حجنو لتلی دائی قربانے و دائی سخاوتنو گورے دا اللہ تعالیٰ پا مل منو باندی دائی ہمدردی و شفقتو گورے. خاص کر دروجی پا میاش کی حرمینو کی دا خوراکونو دا سی باران جوڑی ولی دا کار موتا دا مسلمان پا حیثیت بانی نشو کولے نا من کی آغا طرب آغا قربانی نشتا خواہ. ہر مسجد اللہ پا فضل سرا پا خوراکونو پسکاکونو باندے آبادی خواہ. زمون جماعتونو کی ہو یو کولر اوبا سوک نروڑی خواہ چھے دے روجہ کی خلق اس کی خواہ. یو کولر شربت سوک نروڑی خواہ. آلتا پا ڈیرو ڈیرو باندے
یخی یخی اوبه په بوتلو کې پرتی وي. دا څوک کوي؟ دام دغه خلق کوي. الله تعالی دای پلاس باندې دینی قربانې مګوره، مالی مګوره، بدنی مګوره. دا سې دې څوک نه وي چې مالدار دي مونږ غریب یو. نه مړه، دای نه زیات مالدار خلق شته کوي نه دې خبرو پسې خان دي. کا عوام دی، کا اقتدار والا دی، کا مشران دی، کہ کشران دی، کہ علماء دی. تاریخ تاسو مطالعہ کے 1967 تاریخ مطالعہ کے داغی د اسلام سره د مینې او محبت یو مثال وګورئ. 1967 کی شاہ فیصل ابن عبدالعزیز دا چې کله د سعودي بادشاہ وقت نو پاغه وقت کې په بیلجیم ملکی په یو کارخانه کې تجارتی کمپلیکس کے اورو لگے دو 1967 کے دیور داسی عظیم تاثیر اکڑلو چھ 300 کسان پائے کیوں سزیدل نور دیر عظیم نقصان اوشلو زکچی او تجارتی مرکز سزیدل او پائے کے دمر کسی تعداد سرمڑی کے دل دا ہم ملک تلوی نقصانی شاہ فیصل پا دغا وقت کے د بیلجیم پا دورہ باندے وخا دا کار چی کلو شوخا ستا پا اسلام آباد کے چی دا کم فیصل مسجد ورطا منگوایو دا دا جوڑ کرے دیکھا خبر ہے ستا پا ملک فیصل آباد چی کم خار دے دا دا پنم باندے وزکڑے شوے دے دا فیصل آباد دا نم نو دا چې شاه فیصل کله پاکستان ته دورہ وکړه دا نوم د په وجه باندې وضع کړی شو. ډېرې قربانۍ دي ما او تام قرباني ورکو او زموږ مشران هم قرباني ورکوي. په هغه وخت کې د بیلجیم په ښار کې چې دونه نقصان وشو $1 ملین 1967 کې شاه فیصل د بیلجیم حکومت د پاره اعلان وکړلو مالی تعاون ورسره وکړلو. دغه وخت کې داغي وزیر اعظم د مدد نه ډېر زیات متاثر شو. یو ملک ورسره مدد نه کولو ډېر وخت هم شوی دی. دنیا هو دې لسو شلو کارو کې ایڈوانس ته لاړه کنه پخوا هو ډېر غربت وخه ډېر ښارونه متاثر شو. بادشاہ ډېر متاثر شو. شاه فیصل ته ویلي چې ستا هر یو کاری په مونږ په ملک کې زه د هغې منلو ته تیار یم. شاه فیصل څه چل وکړلو یاد کوي هغه د ځان دپاره یو بلډینګ جوړولو درخواست ونه کړلو د یو کارخانې جوړولو درخواست یې ونه کړلو د ځان دپاره د بینک بیلنس جوړولو درخواست یې ونه کړلو که سبا زما په ملک کې په ما باندې د کرپشن الزام لګي یا د بل څه الزام لګي نو زه به سیاسي پناه هلته یوسم. دا یې نه کولو هغه دا موقع غنیمت وګڼله. هغه ورته ویلي چې زما درخواست دا دی چې دلته کې د یو اسلامي مرکز جوړ کړی شي. یاد کړئ یو اسلامي مرکز دی جوړ کړی شي. تر دغه وخت پورې 1967 پورې په بیلجیم کې یو مسجد او یو مدرسه هم نه وه سره د دینا چې 7 لاک د مسلمانانو آبادی والتا لیکن یو جماعت ملته نه وه. یاد کړئ
दद पर दरखास्त बांधे अमल शो आजिम शान जुमात बेल्जियम पे खार के जोड़ करे शो बादशाह मुतासिर हो जुमात सरसर इस्लाम ले सरकार की शामिल को द बेल्जियम द तालीमी यूनिवर्सिटियों के इस्लामियात और दिनियात किताबों ने शामिल कर दाद शाह फैसल अगर मेहनत चिन्हन पर बेल्जियम की तकरीबन सद पासा अतसवा मदारिस सिर्फ आबाद दिखा सिर्फ अतसवा मदारिस पर बेल्जियम की दिखा जुमातुन हो सब इंतहा निश्ता देखा और दाम याद गई द मसाजिद व इमामान होता द गवर्नमेंट द तरफ नाल द तनख्वाह वर्कोल की दाहलो ये कारनामी दिखन मंग दियो खायु जिस कुर्बानी मंग वर करे रखा कि मशरान दी के शरान दी के इख्तिदार वाला दी के गैर इख्ते वो देखी के ना खा किसाओं में दर तो रखा जमंग होता हाल देखा यो जुमात जो जोड़ो नो मादर तेज किसेम खराबी खा साहिब इख्तिदार वाला हम दगा हाल दे विनये आई खपल जान नशी संभाला वाले नो अगब द मसाजिद व इमामान लस तनखा गाने वर्गी द मसाजिद व बिलुनो बिजले बस फ्री की दाई हुदा हाल देखा और दावामुम दा हाल देखा न सदाने लम जो सो इजरन द खराब खा खिदमात दी दाए खल को खा दीनी खिदमातम दुनियावी खिदमातम खा दामे स्तासो जहन की यो झलक अचोलो यो जज्बा में दर क्या चोलो खा अल्लाह तला चे दचा दला सकार अली दासी मली खा बहरहाल कैस इब्न मकशूफ बयान उकड़ लो लग लग मामूली मामूली जंगू न बकेदल दगशो द नेजो गुजारू न बकेदल खुदा से आम जंगला न शोरू खा सलोरम और कलशवा हाम जंग शोरो शुखा फौजी हमले शोरो शे काका इब्न अमर रदी अल्लाह ताला अन्हो दसरम इस्लामी फौजो ददरोस्तम पतख बांधे यो अजीमा हमला उगड़ला और दाग पतख बांधे वरख दलो खुद दा पतनिश्त दे चे रोस्तम जमादख पेलान दे रोस्तम चे कलाओ कतल वे दांगल न दांगलो सरा यो खपे मातश वखा औलाद सहाबा दे लीदले न देखा लाड़ो दयो आसुनो द सारवो पयो गोजल के पट शुखा सहाबा वरु दांगल खा नहर अतीक पर तरफ बांधे हो तख्ती दो सहाबा किराम रोनी वालों खपेम मातशे व नूरम जख्मी शवेओ नौर द हरकत नाओ रावीनी वालों औ अलते इतदा सरपति तुरबानी वालों न तासो टोलो त मालूमात दी चे द जंग कायद लीडर आ कतल शी न दाम अफरादो हिम्मत ब्या पदे उदरी हर तरफ ना आवाजू न उशुखा काका इब्न अमर आवाज को खा काका इब्न अमर विच फुस्तो रब्बिल काबा लक़द कतल तो रुस्तमा तालो इलैया इबादल्लाह जमादिद अल्लाह बजात कसमी माह रुस्तम कतल गड़लो औजो दरब द काबी परब द जमा कसमी रुस्तम मा कतल गड़लो जमा तरफ तराशी सहाबो ते बलड़ख्त मज़ीखा बस खबर खत्म दाख टोल सहाबा इकराम राज मुशफ़ दरोस्तम पतख बांधे वरो कतल
دا الله اکبر آوازونه اوچت شو د اسلام جنډه ودروله یو بل ته د خوشاله زیری ورکول الله تعالی یو عظیم کافر یو فرعون او یو جابر د مسلمانانو یو عظیم دشمن الله تعالی د قادسیه په جنگ کې مردار کړلو نو صحابه کرامو یو بل ته زیری ورکول یو بل ته مبارکی ورکول شریعت مطهره منتدا حکم کوي د کافرانو په هلاکت تاسو د خوشاله اظهار وکړئ د کافرانو په بیماری باندې تاسو د خوشاله اظهار وکړئ داغي په مرداري دو باندې به مسلمانان نه خفه کیږي که کوم مسلمان تا د کافر په هلاکت باندې دک ورسېدلو خفګان ورسېدلو دې د خپل ایمان غمو کی خام دې پوه شي چې زه بې ایمانه یم قرآن پاک وی د کافر په مرګ باندې به خوشحالي کوي ولا تعس علی القوم الکافرین بلکې شریعت مطهره مونږ ته تر دې حد پورې دا اعلان کړی دی یوازې ژوند نه چې پس د مرګم د کافرانو په دیره باندې وتېرېږي نو هغه کافرانو ته هم د سلام او د دعا او د بخشش دعا نه کوي بلکې دا به وایي چې ابشروا یا کفارو بالنار او کافرانو په اور باندې خوشحاله شي مرګ نه بعد به هم دا حالي او بعضې دا پنداوي چرګان نه دا دین نه چې ناخبره وي په کافرانو به هم خفه کېږي په مسلمان نه خفه کېږي او په کافر خفه کېږي الله تعالی به مونږ نه د دې تپوس کوي چې دا ولې بې ایمانه لاړه ویتانه به کوي قرآن پاک کې هو پیغمبر پاک ته الله ولا تسأل عن اصحاب الجحیم د جهنميانو په باره کې به د چا نه تپوس نشي کېدی نه د پیغمبر پاک نه به الله کوي چې ستا تره ولې کافر او مشرک د دې دنیا نه لاړ نه د نوح علیہ السلام نه به تپوس کوي چې ستا زوی ولې لاړ نه د ابراهیم نه به کوي چې ستا پلار ولې لاړ او نه زمونږ نه به الله کوي چې د مقتدیانو کې افرادو کې دا کافران ولې لاړل ځینې که نه الله تعالی انبیاء علیہ السلام په دعوت مکلف کړي دي په هدایت نه دي مکلف کړي هدایات کوي ذمہواری ورکړې وه بلغ ورسوه دا ذمہواری نشته چې دی ولې بې دینه لړو دی ولې لړ ځینې که نه دا قاعده یاده کوي یو بل د خوشحاله زیری ورکول دا به د هر مؤمن صفتی مؤمنانو په باره کې به رحم دلی رحما بینهم کافرانو په باره کې به سخت زړي اذلة علی المؤمنین عزة علی الکافرین کافرانو په باره کې به سختی کوي مومن په باره کې به نرم مزاج وي دا څنګه مومن دی دا څنګه مسلمان دی چې هغه د مومن په باره کې سخت زړی او د کافر په باره کې نرم زړی دا سړی دی د خپل ایمان غمو کې د کافرانو توصیف د کافرانو صفت دای سره د همدردۍ اظهار او مومن سره د بغض او حسد جالینوس خبر شو جالینوس هغه ته خبر ملو شو رستم وجلې شوی دی شکست یې خوړلی دی ډېر کسان پای کې مردار شوي دي نو هغه د دریا عتیق په بند باندې ولاړو جالینوس او زه ستاسو په علم کې یو اضافه راولم بعضې د حکیمانو په کتابونو کې جالینوس نسخې به لیکلي
बाजी द साइंसदानों पर किताबों के द जालिनूस मकाम बे लिखली दा फार्मूला हुई द जालिनूस साइंसदान दा द जालिनूस द तिब यौ नुस्खा दा यादो साथे जालिनूस यौ मुर्तद यौ काफिर इंसान होगा मुसलमानान द खपल दीन न दी खबर सोक बद इब्नी सीना सिफतु न गई सोक बद जालिनूस सिफतु न गई सोक बद यौ काफिर सिफत गई उलमा बे गई प मिंबरों प मेहराब की बे गई द काफिरानु सिफत संग मुसलमानानो तके सोक बद इब्न अरबी सूफी सिफात अवाम त बयानई दा टोल द दीन इस्लाम दुश्मनान दिरशवी दी खा सोक बद सैयद कुतुब गई मूलियान नुतजके नहीं कहना सोक बद सैयद कुतुब सिफात बयानई सोक बद हसनुल बन्ना सिफात बयानई और मख की नज़म जगस्तासो जहनम कमजोरे दे कार नवर गई दागे खल्क सिफात बौलमा बयानई चामुल हिदीन दी आद वहदतुल वजूद व शुहूद वाला दी आप बिल्कुल द इस्लाम बेख कंदी कई काफिर बे दोनों न कई स्तासो जहन दोनों कार न कई जालिनूस दरिया अतीक पर बन बांधी उलाड़ो आवाज वर्ता हो कुछ जंग बंद कई रहो तख्ते नो सोख हो पनीर वाने तीर वतल सहाबा किराम गशो गुजारू न पायो कल टोल को नशु तीर वतले दियाख्त सहाबा किराम वलाड़ू तारीख दाली की तकरीबन डॉक्टर मुस्तफ़ा आदिल पनुम बांधे मारिकतुल कादसिया पनुम आ किताब लिख ले रे पाए की लिखी तकरीबन 3,000 कसान छिरे आगा पदी पुल बांधे तिरवतों की मुर्दार शुख सोचो फिक्र का 3,000 दी की मुर्दार शु समख की मुर्दार शु सहाबा इकरामों की बमदगाज़ शहीदान के दल खा द कादिसिया पर जंग के डेर दरसुन दी डेर इबरतुन दी डेर फवाइद दी छी इंशाअल्लाह आप बल जुमा की बयान को द सहाबा इकरामो सीरत दाई तारीख जमंग स्तासो द पारा यौ नसीहत दे यौ दरस इबरत दे दा यवाज़ किस्सा न बल्कि जमंग उस्तास द पारा दर्स और नसीहत दे अल्लाह रब्बुल आलमीन दे मुंग के द सहाबा पशान सिफात रावली अल्लाह तआला दे मुंग द कुफर द इर्तिदाद द गलतो द मासियतुन द गुनाहुन दे अल्लाह तआला मुंग साथी अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फिरुल्लाह।